سبو ټولې اکثرې زناناوې بکرې دا شی په سر کړي وي چې ته یې چې سره دی په سر کړي نه وایي داسې وي که نه وي بکره په سر کې صرف داسې پټ وي ټوله جوته وي وایي ما وایي ډېر معذورت دی د غوړم چې نه خفه نه شئ چې خو صفا صفا خبره یې دې د وجې نه کم چې زموږ زناناوې خوندې منګې ته پته ولګېږي چې زه نن یم چې زه په پرده کې یم د ښځې د لباس د کپړې چې وبستې د وجود سره لګېدلي دا هم پرده ده داسې نو که نه د علماوې دا د وجود سره لګېدلي کپړه دا هم پرده ده دا هم چاته نشي رس کوی او دا لوسینه د جوات دي دا هم چاته نشي رس کوی د پښې چې جوات دي دا هم چاته نشي رس کوی د پښې د نیکونې نه د سره د ویښتونه رسې ټول وجود د ښځې پرده پرده ای عالمې د تو ډیپټي دارو چې په معاشره کې به ښځې ته دا خبرې ور زده کوي او داسې نه وي چې تو په خپله باندې هم نری کپړې وبستې وي داسې نه وي چې تو په خپله باندې هم تنګې لاندې کپړې وبستې وي مو ته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بیبیونې لباس زده کړو چې څرنګې لباس وي ای باندې به غټه کپړه وبسته هغې به اوږدې کپړې وبستې هغه اندامونه چې نه کېدلی کېږي نو د عالمې چاره دا ده چې دا به ور زده کوي او دا به ورته یایي چې ای ښځې اسلام کې الله ډېر مقام ډېر کړی دی مخکې د اسلام نه زنانه به کافرې په خوړې کې ښخولې که نه وې ښخولې جواب ورکوي د اسلام نه مخکې ښځه دومره بېقدره وه چې چا به بچۍ وشوه نو هغه به یې فورا پلور ولګېدو په خوړې کې به یې ښخه کړه لیکن اسلام عظمت ور کړو اسلام مقام ور کړو اسلام شرف ور کړو ښځې ته یې ووایي چې په کیر کې کښېنه د تو دومره عزت دی چې په زور ته مه ووځه په بازور کې د سړی غوندې مزدورې مه که تو ته مې دا هر څه بند کړي د تو خاوند به بهر مزدوره کړي د تو خاوند به بهر اموني کړي د تو خاوند به بهر ډیوټي کړي د تو خاوند به بهر څه کړي د بهر ملکې سفرې کړي او ته به د ملکې غوندې په کیر کې نوسته وي روزي به در کوي عزتمنې اسلام مقام ور کړی که نه لیکن مغرب ته یې وایي چې ما اسلام ښځې ته حق نه ورکوي دا حق دې ته یې چې بازورې ته درلودی شي عزتمنې چې یوه ښځه لګیا وي په بازور کې مزدره کړي دا به عزتمنه وي که دا به بېعزته وي جواب ورکوي د پردي لوسلون د لګیا وي ډیپټي کې کله افسر بدرات ورته یایي کله آقا بدرات ورته یایي کله د دې مشر بدرات ورته یایي دا به بېعزتي وي که نه به وي لیکن مغرب نن موږ ته یایي چې ښځې د بهر وځي اسلام یایي الله فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى ښځې د په کیر کې کښېني د دور جاهلیت غوندې د بهر نه ووځي په کوڅې کې د نه ګرځي په بازورې کې د نه ګرځي په کیر کې د کښېني د تک سپین مخې چې ولې خاوند والا دا یې تک تېر کړو خو لیکن تو د ګوره مزدره کې په کیر کې مفهوم ته صفا سوتره په کټ کې پوس مړی در رسوي که نه در رسوي جواب ورکوي د اسلام حق ورکړی که نه نو ای عالمې ته به دغه عوامې زنانوې ته دا خبرې ور زده کوې ته به ورته یایې چې اسلام ښځې ته ډېر مقام ورکړی خو ای ښځې که ته چېرته زون ښکلی کوې خپل خاوند ته څه وکړه ډول وکړه ته هغې ته سینګار وکړه په دې باندې الله دې نه خوشحالېږي تو ته د قبیلې عمرې بروبر اجر الله ډېر کوي او که دا سینګار دې د پردی سړی لپاره کړو او دا خوشبویي دې د پردی سړی لپاره لګوله بیا د الله حبیب فرمایي دا ښځه بدکاري ښځه د بدکاري دا نیکه نشي کېدی موږ خو نیکه دې ته یایو چې په لوس کې ټکټکای وي سره وي هغه د ذکر والا ډېر ټکوي او په رشکه کې ورسته نوسته وي او د دې زیره سې جواته وي او صرف تسبیح ټکوي بیا چې ډېره نیکه ښځه د ټوله ورځ څه کي ټوله ورځ ذکر کي لیکن د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دې ته نیکه نه دویالي اگر کدي نفلینه ټوله ورځ کي اگر که ټوله ورځ ته د ټوله شپه تهجد کي اگر که ټوله ورځ یې ریژانې ولي وي اگر که ټوله ورځ د قرآن تلاوت کي خو چې د پردې خیال نه سو کې رسول الله مبارک فرمایي دا ښځه نیکه نه ده د جهنمیلو دا ښځه نو ته چې نیکېږې تو ته چې شریعت نیکه یلی دی
صحیح خبره ده چې کله پرده وکړې د پردې نه وروسته بیا دغه اعمال وکړه بیا ډېره ښه خبره ده د پردې نه وروسته قرآن تلاوت هم که بیا دا نور علی نور خبره ده د پردې نه وروسته قرآن اگر تهجد هم وکړه دا ډېره ښه خبره ده خو داسې نه وي چې تهجد ډېر کم او د هغې نه بعد بهر څه کوه ګرځمه او خلکې ته خپل لباس پرې رسکوم عزتمنه د ښځې کپړې چې جواتې وي دا ټول به زون حفاظت وکړي دا به چاته نه وي رسکوي بکره دې چې کله په سر کړه بیا یې داسې مه په سر کوه چې سر دې پټ ده او بله لوند دې ټوله جواته وي نه بکره ستره وکړه چې د پښې راسېدې وي او چې کله بیا روونه وي بیا د بکره مخ ته ونځه چې د هغې د وجې نه مخ ته هم کپړې دې هم پټې وي او بغیر د ضرورت نه کیر نه بهر مر وځه کني رب العالمین په نافرمانۍ کې بیا هغه زنانه د رب العالمین په نافرمانۍ ګرځي چې الله فرمایي چې کیر نه بهر د نه وځي ښځې په کیر کې دننه کښېني ای زناناوې ای عالمې تاسې به د کلي ښځې ته دا طریقه ور زده کوئ دا اصول به ور زده کوئ چې اسلام ډېر مقام ډېر کړی دی هره یوه ښځه دې ښځې دا غیږ چې بچای کې زودي که چېرته یې لمن پکدمن وه الله به لوی لوی خلک ویر کوي که چېرته یې د دې پکدمن وه دا ښځه د دې هرې یوې زنانه د هرې یوې ادېګلې غیږ ته د بچي دپاره یوه روحاني مدرسه ده دا هغه مدرسه ده چې امام الانبیا هم په دې مدرسې کې وخت تېر کړی دی د خپلې ادې په غیږ کې وخت یې تېر کړی دی دا هغه یوه مدرسه ده چې تمام انبیا د ادې په غیږ کې لوی شوي دي ستر شوي دي دا هغه مدرسه ده چې حضرت ابوبکر تمام صحابه کرام په دې غیږ کې ستر شوي دي او دا هغه مدرسه ده چې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله رحمتا واسعه کامله عاجله آجله هم په دې مدرسه کې وخت تېر کړی دی خو تاریخ ګواه دی تاریخ علماوې ګواه دی که نه چې د کیمې ادې هغه لمن پکدمنې وي کیمه ادې پکدمنې وي د حرامې نه یې ځون بچ کړی وي د فحشت نه یې ځون بچ کړی وي بیا هغه ادېګلې ته الله زمن ور کوي نیک زمن ور کوي هغې ته بیا الله امام ابو حنیفه ور کړی دی چې ادې څومره نیکه وه چې کله به خپل بچي ته شودې ور کولې خوروک به یې ور کولو نو امام ابو حنیفه رحمه الله ادې به دوه رکعته نفل وکړل عزتمنې د هغې نه بعد به نیمه سپوره تلاوت وکړو د هغې نه بعد به خپل بچي ته شودې ور کولې او شودې به چې ور کولې د امام ابو حنیفه ادې به ذکر کړو ځکه الله داسې امام به نه پیدا کړو چې نن د دنیا په اکثر اسلامي ممالک کې د ده فقه باندې عمل کی او د ده فقه پرچار کېږي او نن یې په کوراوې مقلدین دي تمام ادیان یې په تلا چرجمه کې او د هغې نه بعد دغه صدرۍ مذاهب نه رجمه کې ولې امام ابو حنیفه مذهب مقلدین په وښي ظلمې نه ډېر دي دا ویلې ورته یې ادې تربیت ډېر پکدمنه یې کړی و نو ای ادې ولې ته به د خپلې بچي ډېر پکدمنۍ کې سوټې و ای عالمې ته به ورته یایې چې بچي ته چې کله پی ور کوې د ټیم کې ډېر خیال سوټه په دې باندې اوس ګالي ګلوچ مه کا هغې بچي ته چې شودې ور کوې په دې ټیم کې ځکه ګاډې واډې مه یایه غیبت مه کا په دې ټیم کې ګاډې واډې چارې مه کا کنې په بچي کې به اثر موجود وي عزتمنې تاسې نه یو عقلي مثال غواړم اکثر ادې چې کله یا تریخ شی وخوري یا کلک شی وخوري نو بچي ته چې کله شودې ویرې کې بچي نس یې خوږېږي که نه یې خوږېږي جواب ورکړئ دا خو ټولې ته پته شته ویلې د هغې کلک شي اثر لوندې په شودې کې هم موجود وي همدارنګې که یوه ادېګله په دې ټیم کې نیکه نه وي هغه څه وي داسې اعمال کې چې د الله و رسول مخالفت کی نو بچی ته دا اثر هم منتقلیږي بچای به هم بله ورځ نیکه نه وي نو